بسم الله الرحمن الرحیم. تمام تعریفونه د هغه ذات دپاره دي چې ځمکې اسمانونه پیدا کړي دي، او دغه رنګې درود پاک په محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې وخت کې تاسو ګورئ وظایف کې دنیا چینل، او زه نن تاسو سره د یوې نوې وظیفې په سلسله کې حاضر یم. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، نو دا وظیفه ده د مال او دولت حوالې سره، دا وظیفه ده د کاروبار حوالې سره، دا وظیفه ده د نوکرۍ حوالې سره، دا وظیفه ده د رزق حوالې سره. چاته مغاشي تنګي وي، انشاءالله العزیز ټولو دپاره دا وظیفه تاسو کولی شئ. دغه رنګې په آخر کې تاسو پکې یو واقع واورئ. د دې واقع نه تاسو ته پته ولګي چې څومره پاورفل وظیفه ده، او دا وظیفه ده چا ده، انشاءالله العزیز دا تاسو سره په آخر کې دا زه شیر کوم. که زموږ دا سرونه وي یا داسې خویندې وي چې د هغوی د حلال روزګار په کار دی، روزګار نه میلاویږي، نو هغوی دا وظیفه د سحر د مانځه نه بعد 11 پیرې دا دی وکړي. انشاءالله العزیز الله پاک بولا مزیدار اعلی بهترین کاروبار ورکړي. دغه رنګه څوک د نوکرۍ په غرض باندې وي، د سحر د مانځه نه بعد الله پاک بولا په ښه ځای کې مزیدار بهترین ځای کې نوکري ورکړي، دی په هغې باندې خوشحاله وي، د پوره ژوند دا محترم په هغې باندې دا روحانه وي. که څوک وظیفه کې د کاروبار حوالې سره انشاءالله العزیز د یو څو ورځې په وظیفه کولو باندې الله پاک بوله کاروبار ورکړي. یاد ساتئ چې موږ وظیفه کوو مکمل یقین سره، مکمل توجه، مکمل دهان سره به کوو. یاد ساتئ چې وظیفه چې کله کار وکړي، دا به خامخا 100% کار به کوي. کله چې کار وکړي د هغې نه بعد به بندوئ نه. بعضې وخت زموږ ملګري داسې وي، خویندې هم داسې وي، ورونه داسې وي چې د هغوی څه مشکل وي، د هغوی څه حاجت وي او دا پوره شي، بیا د هغې نه بعد وظیفه نه کوي. وظیفې د مکمل شی کې وایي زما کار سم وشو، باقي ولې وظیفه کومه؟ نو وظیفه به لازما ځکه کوئ چې الله پاک وایي لکه دا څومره ناشنا خودغرضه انسان و، وظیفه یې کوله د غرض دپاره، غرض یې پوره شو، اوس یې نه کوي. نو داسې خودغرضي او محترمو دا نه کوو، وظیفه به کوو په ترتیب باندې. کار به کیدای شي زر وشي، کیدای شي لږ لیټ وشي، وظیفه به پرېږدو نه. سهار چې کله موږ لمونځ وکړو په خپل ځای باندې کښېنه او 1100 پیرې دا وظیفه وکړه. داسې هم کولی شي چې سهار کې شروع کړه، کو د ورځې 11 بجو ټایم پورې پوره کړو، کو د 12 پورې پوره کړو، کو د 10 پورې پوره کړو، په د ماسپښینه پورې به دا وظیفه ته پوره کړې 1100 پیرې. بس د الله پاک یو نوم دی، ته صرف 1100 پیرې د سهار کې ووایه، ته به د الله پاک درې نوم کرشمات دا بیا وګوره، ته به د الله پاک قدرت وګوره چې الله پاک څه کوي. او یاد ساتئ چې دغه نوم دا محترمو یا مغني دی، یا مغني. نو کوم سړی د سحر د مانځه نه بعد یا مغني 1100 پیرې وایي، نو الله پاک د انسان ته ډېر زیاته مال او دولت ورکوي. الله پاک د انسان ته بهترین کاروبار او روزګار دا ورکوي. وته واقع پکې داسې ده چې شیخ اعزاز الحق صاحب دامت برکاتهم العالیه د ثوابۍ والا، د هغوی والد صاحب رحمت الله علیه، هغوی د حرم شریف کې یو امام، هغه ته یو درخواست ولیکو. هغه ته وایي چې زمونږ مالی مشکلات دی، ډېر زیات پریشانه یو، او دغه رنګې تنګ دستي ده، او په درس باندې موږ پیسې نه لو، امامتۍ باندې موږ پیسې نه لو. اصل کې امامتۍ باندې پیسې اخیستل دا پکار دی، ځکه چې یو سړی ډیوټي کوي که نه، نو مسله نه کوي. نو دغه رنګې خو د هغوی تقوا ته سړی حیرانه شي، نو په دې څیزونو پیسې نه اخیستلې، نو حالات پرې رالل. چې کله حالات پرې رالل، مې دقه د حرم شریف امام ته یو خط ولیکو، او په دې کې ورته ووایي زموږ مالي حالات ډېر زیات خراب دي، او موږ ته څه وظیفه وښایئ چې د هغې په وجه باندې الله پاک زموږ حالات دا درست کړي. نو هغوی ورته یا مغني وظیفه دا وښودله، یا مغني ویلی شي، یا مغنیو دا ویلی شي. نو وایي چې کله دوی دا وظیفه شروع کړله
او رسیابته نیمه وکړله په خپله د دې وظیفې چې کوم اثر دی د دې وظیفې چې کوم برکات دی مولانا صاحب پلار وایي چې موږ په خپلو سترګو باندې ولیدو چې زموږ په کور کې څومره رزق راغلی څومره مال او دولت راغلی څومره سکون راغلی څومره امن راغلی وایي یا خو هغه ورځ وي چې مېلمه به کله راغلی نو موږ به یریدو چې الله پاک مېلمه راغلی دا اوس څه دي یار ځکه چې کور کې خو د خوراک څه شته نه یا داسې ورځې راغلی چې مېلمه راځي موږ په هغې باندې خوشحالېږو ځکه چې زړه مطمئن دی ډاډ دی الله پاک دومره د حلالو مال دا راکړی دی نو هغوی را وظیفه کړې ده او اجازت یې ټولو خلکو ته ورکړی دی بیا د هغوی زوی شیخ رضالحق صاحب هغوی ټولو ته اجازت کړی دی د هغوی په وساطت باندې زه تاسو ټولو ته د دې وظیفې اجازت کوم روزانه د سحر د مانځه نه بعد یا مغنیو او که داسې ویلی شي یا مغني تاسو د سکرین منع ښکاري نو دا وظیفه دا روزانه شروع کوي انشاءالله العزیز د الله پاک په خزانو باندې کلک یقین ساتئ د یو څو ورځې په عمل باندې به الله پاک ستاسو زندګي دا بدله کړي وظیفه به پرېږدئ نه کو کار وشي بیا هم وظیفه کوو کو کار هم نه شوی بیا هم وظیفه کوو بس الله پاک نوم دی د الله پاک ذکر دی چې څومره ډېر وایو الله پاک به پیدې دا ډېر راکوي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته